د خیبر پښتونخوا حکومت چې کم د سولر سیستم اعلان کړو نو دا غیر رجسټریشن چې دی هغه شروع دی پاغي کې تاسو خپل رجسټریشن چې دی دا وس کولای شئ او تاسو ته هم دغه سولر سیستم چې دی دا ملاويږي لکه د شیشونه چې کومه بدلی جوړیږي نه هغه سیستم چې دی دا به تاسو ته پری ملاويږي نو دا غیر لپاره تاسو وس رجسټریشن چې دی دا هم کولای شئ ځکه دا غیر طریقې کار چې دا هغه وس راغله د دې نه مخکې موږ باندې ویډیو کړو نو ځینې کسانو چې د دې طریقې کار چې دی دا سره نو دا غیر وس طریقې کار چې دی هغه راغله په دې طریقې کار باندې چې تاسو دا غیر رجسټریشن کولای شئ د دې دغه ویب سټ لینک چې دی هغه به تاسو له درکم په هغه لینک چې څنګه تاسو زور وکړئ نو تاسو ته به سټ ښکارېږي دا سکرین چې دی دا به تاسو ته کولاو شي نو د دې ځګنه چې دی تاسو د دې هغه رجسټریشن چې دی هغه تاسو کولای شئ نو چې څنګه تاسو په لینک باندې کلیک وکړئ نو دلته کې به سره پټه تاسو ته ښکارېږي او سپین لیکل په دې باندې به تاسو زور وکړئ چې په دې تاسو څنګه زور وکړئ نو تاسو ته به دا مخ چې دی دا به کولاو شي نو په دې مخ کې یو پارام دی هغه پارام چې دی هغه ډکول غواړي په هغې کې ښه په اردو هم لیکلي او په انګلیش هم لیکلي دي په دې کې له پاسه لیکلي چې احساس پروګرام او بېنظیره انکم سپورټ پروګرام که په دې کې تاسو رجسټریشن کړئ نو تاسو دلته کوئ که په دې دواړو کې نه کړئ نو تاسو نو کولی شئ که ستاسو رجسټریشن تاسو ته بېنظیر روپۍ ملاویږي نو تاسو یس چې دی دا نښه کولی شئ په اولنۍ کې په دویمه کې بیا لیکلی دی که ستاسو د بجلۍ کنیکشن لکه تاسو ته میټر د بجلۍ لګېدلی نو بیا هم تاسو دغه ځای کې چې دی یس لیکلی شئ که کوم ځای کې بجلۍ نه نو تاسو نو چې دی دا لیکلی شئ دغه شان دی بیا تاسو ته وایي چې تاسو په خیبر بینک کې اکاونټ شته که نشته نو هغه راته لیکلی نو که ستاسو نه جو نو لیکلی شئ او که نو تاسو پکې یس لیکلی شئ دغه شان دی د خپل کور تفصیل چې دی دلته کې تاسو ورکړی ستاسو خپل کور دی د کرایې کور دی د هغې غوڼ حساب چې دی هغه په دې ځای کې ورکړی چې کچه کور دی که پوخ کور دی هغه دغه چې دی هغه هم په دې ځای کې ورکړی بیا داسې لاندې چې راشي نو دلته کې چې دی کم کس چې درخواست دا جمع کوي نو هغه به خپل نوم ولیکي د خپل پلار نوم چې دی هغه به ولیکي او لاندې ورپسې چې دی د شناختي کارت نمبر چې دی دا به ولیکي دغه شانتې بیا ورپسې چې دی د خپل موبایل نمبر چې دی دا به ولیکي او خپله ضلع چې ده هغه به دې ځای کې نښه کړي دغه شانتې ورپسې بس چې دی بیا به خپل تحصیل چې دی دا به نښه کړي او بیا به خپل یونین کونسل چې دی هغه به پکې ولیکي دغه شانتې بیا پکې دوه درې خانې دي بیا پکې خپله موجوده پته چې دی دا پکې ولیکي که مستقل پته یې هغه پکې ولیکي او لاندې چې دی د خپل شناختي کارت نه به یو تصویر وکاږي هغه تصویر چې دی هغه به چوز پیل چې لیکلی دی په دې ځای کې به هغه اپلوډ کړئ دغه شانتې بیا لاندې چې دی د خپل موجوده بل ستاسو چې کوم بل راغلی د هغې بل نه به یو تصویر وکاږئ په خپل موبایل او هغه به ورسینډ کړئ دې ته هغه به هم دغه شانتې جمع کړئ چې جمع یې کړو نو لاندې به بیا سبمیټ دغه لیکلی دی لاندې به فایل چې دی د دې ځای نه تاسو رجسټریشن چې دی دا به د هغو سره وشي لکه ستاسو ټول معلومات چې دی هغو ته به لاړ شي نو د هغه ځای نه بیا هغو به دې باندې ګوري چې تاسو د دې د پروګرام دپاره اهل یې که نه که تاسو اهل یې نو دغه سولر سیسټم چې دی دا به تاسو ته هم میلاویږي نو اوس خپل رجسټریشن چې دی دا لازم وکړئ بل لا د دې ویب سایټ لینک چې دی دا به تاسو ته د دې ویډیو په ډسکرپشن کې میلاویږي خو په یوټیوب کې مظلوم یار سپیک چې دی دا به سرچ کوئ چې څنګه یو سرچ کړو نو زموږ د یوټیوب چینل باندې راشي دا ویډیو به کولاو کړئ د دې ویډیو په ډسکرپشن کې چې دی د دې دا لینک په پروت دی نو د هغه ځای نه چې دی تاسو دا ویب سایټ کولای شئ او په دې طریقه چې دی تاسو خپل رجسټریشن چې دی دا کولای شئ